اداء الخمس من الدین. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی نو بابن دا ځان لشو هاذا بابن دا باب دی. په دې باب کې موږ څه ذکر کوو؟ ادا کول د خمس دام د دین برخه ده، دام د دین حصه ده. خمس دې ته وایي چې مجاهدین جهاد وکړي او کم مال او دولت د کفارو نه هغوی قبضه کړي، نو دا به 15 ډیرې کېږي. نو یو ډیری به الله او رسول علی دا بیت المال ته ځي او 4 حصې به په مجاهدینو باندې تقسیمیږي. دې ته خمس وایي. نو اداء الخمس، ادا کول د خمس دام د دین برخه ده او د دین یوه حصه ده. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ابي حمزه زبوعي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قدم عبد القيس. عبد الله بن عباس وايي چې یو جرګه د قبیلې د عبدالقیس رااله. عبدالقیس دا قبیله چې دا په دغه کې په بحرین کې به اوسېدل، بحرین. نو دا وفد راغی فقالو یا رسول الله، ویلي ای د الله رسوله، ان هذا الحي من ربيعه، یقینا دا قبیله د ربیعه چې دا بیننا و بینک کفارو مضر، زمونږ او ستا په منځ کې کفار مضر اوسیږي. د مضر قبیلې کفار اوسیږي، خطرناک کافر دي. نو فلسنا نصل الیک الا فی الشهر الحرام، پس نه یو مونږ تا ته را رسیدونکي مګر په میاشتو عزتمندو. مونږ او تاسو ته ستا ته د راتلو به دغه عزتمندې میاشتي چې په عزتمندو میاشتو کې به عربو مشرکانو بیا جګړې نه کولې او یو بل سره دشمنۍ نه کولې او ازادي وه چې څوک کم ځای له ځي هلته دې لاړ شي. نو په دغه زبرګو میاشتو کې به تا ته مونږ راځو، نور مونږ نه شو راتلی ستا خواته. نو داسې چل وکړه چې په مرنا بامر ناخذ به، مونږ ته حکم وکړه په یو کار باندې چې مونږ په هغې باندې عمل کوو، او وندعو الیه من وراءنا، او راوبلو مونږ هغې ته کوم چې مونږ نه کلي کې پاتې شوي داسې مسلې د دین راته وښایه چې مونږ پرې په خپله عمل وکړو او مونږ کلي ته واپس لاړ شو، د کلي خلک هم هغې ته راوبلو. قال آمرکم باربعه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل حکم کوم تاسو په 4 خبرو، د 4 خبرې به کوئ، وانهاکم عن 4، او منع کوم تاسو له 4 خبرونه. اوس کومې 4 خبرې چې پیغمبر خدا په امر کړی دی؟ الایمان بالله، یعنی شهادت ان لا اله الا الله، یو گواهی ورکول دی په دې باندې چې نشته دی معبود برحق سوا د الله نه. وعقد یده، او نبی علیہ السلام د لاس تاسې وټکه، یعنی ګوتې یوه ګوتې دغه کړه چې دا یو. و اقام الصلات، او دویم مونځ به ودروئ څنګه چې د مونځ د کولو حق دی دا به کوئ. او نمبر 3 و ایتاء الزکات، د مال نه به زکات وباسئ. او 4 و صیام رمضان، او په دې وخت کې لا د حج فریضه نه وه راغلې، نو هغې ورته ځکه ذکر نه کړه. او ان تؤدوا خمس ما غنمتم، او دا چې تاسو به ادا کوئ خمس ما غنمتم، 15مه برخه د هغې چې تاسو یې غنیمت کوئ د کفارو نه یې قبضه کوئ، نو د هغې 15مه برخه به تاسو بیت المال ته ورکوئ. اوس دی وایي چې 4 خبرو، نو دلته 4 خبرې خو نه 15 شوې. یو ایمان بالله، شهادت ان لا اله الا الله شو،
یو اقامت الصلاة شو، بل ایتاء الزکات شو، بل صیام رمضان شو، نو څلور خو پوره شو. نو دا دې ته هغه فضلکه وایي. سړی خط لیکي او یو اهمه خبره ترې پاتې شي نو وروسته ورپسې د نوټ په شکل باندې هغه ولیکي، د نوټ په شکل باندې. نو پیغمبر خو دې ته څلور خبرې کولې، خو دا ورته وایي چې دوی خو د مضر قبیلې ګاونډ کې اوسېږي او دوی به جهادونه کوي او په جهادونو کې به دوی لاس مال راځي، پای کې به بیت المال برخه ده، نو چې هغې نه هم خبر کړو. نو دا یې ورپسې دې ته فضلکه وایي، دا هغه نوټ دی. وان تؤدوا خمس ما غنمتم وانهاکم عن الدبا، او منع کوم تاسو د استعمال د کدونه چې تاسو به په اوچ کدو کې نبیذ و تمر نه کوئ. ځکه چې دا کدو وچ شي که نه نو دوی کې به هم پخوا خلکو نبیذ و تمر کول، اوبه یې پکې خوږولې، نو دغې کې ډېر زر خرابېږي. نو ته به پې پوه نه یې او پای کې به نشه پیدا شوي. او نبیذ تمر خو جایز دي، خو چې نشه پکې نه پیدا شوي. نو یو تاسو ته منع کومه تاسو د استعمال د کدونه چې په اوچ کدو کې به تاسو نبیذ نه کوئ، نبیذ و تمر نه کوئ. والنقیر، او دویم تاسو به په هغه لرګي نه ساز شوي لوښي کې به هم نبیذ و تمر نه کوئ. نقیر د نقرې نه دی، او دا به د دې اونې دا سټه به هغوی دا کړله ډډه کړله او لوښی به یې ته ساز کړه. یعنې ما په خپله باندې دا لوښي لیدلي دي، د لرګي نه ساز لوښي. کاسې مې لیدلي دي، کاسې ډوډۍ به پکې خلکو خوړله. اوس لاړې هغه ختم شو، هغه د هغې نوم هم اوس نشته. والحنطمې، او دارنګې شین منګې، د شین منګي د استعمال نه چې په دې کې به نبیذ و تمر نه کوئ، ځکه چې دې کې دا چې کله زنګ شي نو دې کې نامسامات بند شي، نو په دې کې نبیذ و تمر ډېر زر خرابېدی شي. او المزبتې، او دارنګې هغه لوښی چې هغې له روغن ورکړی شوي، کوم لوښي له چې روغن ورکړی شوی دی په هغې کې به هم نبیذ و تمر نه کوئ، ځکه دې کې هم ډېر زر خرابېدی شي. نو دا څلور خبرې نه یې منع وکړه او د څلورو خبرو نه یې ورته حکم وکړو، او دا یې دې ته ویلې دا ځئ اوس په دې په خپله هم عمل کوئ او کلیوالو ته هم وایئ. باب نفقة نساء النبي بعد وفاته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خرچه د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو دا په څه طریقه وه؟ نبی علیه السلام خو زامن نه وو او لوڼې وې، نو هغه لوڼه واده شوي دي، نو د بیبیانو به څه اندازه د خرچې، دا خرچه به د هغې د کوم ځای نه کېږي؟ نو حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دینارا. رسول الله فرمایل نه به تقسیموي زما ورثه یو اشرفی هم. یعنې معنا دا ده چې زه څه شی پرېږدم هغه وراثت نه وي، هغه د عامو مسلمانانو دپاره خیرات دي. ما ترکت بعدي نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. بلکې زما پیغمبر خو فرمایل ما ترکتو، هغه چې زه څه پرېږدم بعدي وروسته د وفات خپل نه، که کومې ځمکې مې پرېښودې، که کوم شی نه مې پرېښودل، نو دا بعد نفقة نسائي، دې کې به زما د زنانو نفقه د دقې نه ورکوئ. ومؤونة عاملي، او دارنګې هغه کوشش او خدمت د عامل زما چې د دې ځمکې کم کسان دیکبال کوي او کم کسان یې سنبالوي، د هغې د خرچې نه وروستو فهو صدقة، دا نور ټول به بیت المال کې داخلیږي او په عامو مسلمانانو به تقسیمیږي.
نو د نبی علیہ السلام د بیبیانو نفقه څه شوه چې نبی علیہ السلام نه کم مال او ځمکې پاتې شوي وي نو په هغې کې به د بیبیانو خرچوي او په هغې کې به د هغې چې کوم کسان د هغې په دیکبال باندې ولاړي نو دا به کوي زموږ شب دې وخت کې چېرته لاړ شي تاسو ډېر زیات یې دلته او بیا څه روان شي یو خوا څه بل خوا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر خداوش حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى. عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو وما فی بیتی من شیء زما په کور کې اس شی نو یاکله ذو کبدن چې اوخري هغې له خاوند جګر داسې اس شی زما په کور کې نو الا شطر شعیر مگر نیمه دړی وربشوي نیمه دړی فی رف لی په یو کڅوړی او بوجګۍ کې زما سره فاکلت منهما به د هغې نه خوړې حتی طال علی ما ویل چې دا به کله خلاصېږي نو فکلتهما وزن کړې چې وزن مې کړې په پناه ختم شو نو بعضې شی به وزن کویم نه دا پیران تاسو وایي که نه چې ګورې چی بس کې خو سر به د دغه نه لرې کې پوهېږئ په دې باندې سر به ترې نه لرې کې ځکه خو دې نه بیا برکت ځي که نه نو دا چې عایشې مؤمنین وتاله بس ختمه شوه نو دا دلته بره لیکي قال کرماني فإن قلت هو مشعر بأن الكيل سبب النقصان او سبب الفناء یعنی خدا پته ولګي دا چې دا کیل چې کوم دی دا خطرناک دی دا خو سبب د ختمېدو دی او موجب للنقصان او مر په کتاب البیوع کې په دې کتاب کې تیر شوي دي چې کیلو طعامکم یبارک لکم پیغمبر خدا وایي چې کومه غنم ته کور ته راوړي جوار راوړي دا پیمانه کا په دې کې خیر او برکت الله اچوي نو دا یې څنګه ویلې نو قلت الکیلو فی الانفاق مکروه دغه پیغمبر خدا چې وایي چې تاسو طعام پیمانه کوي چې خیر او برکت واچولی شي دا یو مسله ده او یو تیل دی په انفاق کې چې ته خرچه کوي او هغه پیمانه کې نو دا مکروه دی و په المبایعة مستحب او په بیع شرع کې تیل چې کوم دی هغه سبب د برکت دی بهرحال دا یو ځان له مسله شوه بابو بیاوی چې حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة د نبی علیہ السلام نه په وراثت کې څه شی پاتې شوي هیڅ شی ته نه پاتې شوی الا صلاحا مگر وسلې ګوره د پیغمبر خان وسلې پاتې شوي تسبیح ته نه وي پاتې شوي اگر چې زه تسبیح خلاف نه ما ته خپل هم تسبیح خو تسبیح ته نه دي پاتې شوي وسلې ته پاتې شوي دا نن چې موږ کفارو ته خپلې مسلمانانې ښځې ګډو او دا سرتورې ښځې د مسلمانانې ښځې هغه ته یو هغه کافر ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هرقل پسې چې کوم دی پوځونه لیږلي او موږ د هرقل په ځای ناس
د امریکې صدر خپل کورون ته راولو او بیا زمونږ د عربو سرداران خپلې ښځې راویستې لاسونه یې هغه سره میلاو کړو او د دوبۍ خنزیران وو او بې غیرتو ورته سرتور سر ښځې راودا کړې وې او په پرو یې ورته ودرولې وې او دا د خدای دشمن په منځ کې تېره و مړه چې دی دا مسلماني دې حد ته ورسېده دا مسلماني ده دا حرمین شریفین زمونږ د دې بې غیرتو په لاس کې دي دا نبی علیہ السلام نه وسلې پاتې شوي مجاهدو هغه ناره تېروله خو د کفارو هغه سوالګرې راغلی د امریکې نه د دې بې غیرتو نه سوال کوي چې ما سه امداد وکړي او ما له پیسې راکړي او هغه سوالګري ته دوی خپلې ښځې راویستي الله هم غرق او تباه کړه هغه تاسو له سوال له راغلی تاسو له ښځې راویستي او دا داسې بې غیرته زموږ د مسلمانانو دا مشران دغسې بې غیرته په موږ باندې مقررېږي د دې بې غیرتو باندې د الله دا مسلمانان خلاص کړي الله پاک نو د پیغمبر خوانه صرف وسله پاتې شوې وه یو وبغلته البیضا یو سپینه کچره ترې پاتې شوې وه چې دا موله یو بادشاه رالیږلې وه په تحفه کې او ارض ځمکه ترې پاتې شوې وه ترکها صدقتن پرېښې وه نبي علیه السلام د بیت المال لپاره خیرات بس دغه د پیغمبر خدا وراثت وما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن امام بخاری باب دی هغه چې راغلي دي د روایاتونه په کورونو د بیبیانو د پیغمبر خو نه بیبیانې وي او نه کورونو او دا اوس چې تاسو د دې بابې بقي نه د بقي ته چې تاسو د دې روضې د نبي علیه السلام نه ورسئ او د دې روضې نه تېرېږئ نو دې ځای کې دې لاس ته چې کوم دی مخکې خو پکې دغه نه اوس پرده لګولې مخکې پرده نه وه ازار ډاګ و دا د بابي جبریله پورې دا لوی ډاګ و نو دا د پیغمبر خدا سلم د 9 بیبیانو 9 کورونو په نمبر باندې داسې او وما نسب من البيوت الیهن او هغه چې منسوب شوي دي د کورونه دي ته لکه دا کورونه د پیغمبر خدا مو خدا کورونه د بیبیانو مو او په قرآن کې دا دي ته منسوب شوي دي الله فرمایي وقرن فی بیوتکن اوسېږئ پر خپلو کورونو کې دننه اوسېږئ دننه وقرنه کلار کېنئ په دې کې او بل ځای کې راځي ولا تدخلوا بیوت النبي نو دلته نسبت زنانو ته وکړو د پیغمبر خدا د بیبیانو کورونه هم دي او ولا تدخلوا بیوت النبي بل ځای کې وایي د پیغمبر کورونو ته به ننوځئ ځکه د پیغمبر خدا هم دي نو دا کور د ښځې او د سړي دواړو شریکي که نه دا د پلانۍ کور دی ښځه وایي دا د پلانۍ کور دی سړي وایي دا د پلانۍ کور دا وایي که الا ان يؤذن لكم مگر چې تاسو ته اجازت وشي هلته د پیغمبر کور ته ورځئ حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر ويونس عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې نبی علیہ السلام بیماری سخته شوه درونباره شو یعنی بیماری په درنه شوه سخته شوه استأذن ازواجه اجازت حاصل کو د خپل بیبیانو نه ایمرض فی بیتی چې د علاج معالجه او تیمارداري به زما په کوکه کې او زما په کور کې کیږي فاذن له ټول بیبیانو ورته اجازت ورکړه اجازت ټیک د ورځي چې ستا کوم ځای خوښي هلته لاړ شه نبی علیه الصلاة والسلام د عباس او د علي رضی الله عنهما په اوږو لاس کېښوده او د عایشې ام المؤمنین کوټې ته لاړه دا خپې پر ځمکه راښکلې کېدې داسې لارې داسې
حدثنا ابن ابي مريم حدثنا نافع قال سمعت ابن ابي مليكه قالت عائشه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. عائشه ام المؤمنین وايي چې رسول الله وفات شو زما په کوټه کې او زما په کور کې، وفي نوبتي او زما په نمبر کې، چې د نهو بیبیانو له پیغمبر خدا نمبر مقرر کړی وي. د هرې بیبي چې کوم دی نو هغه نمبر و د هرې بیبي. نو زما خپل کم نمبر او نبی علیہ السلام په اقا نمبر کې زما په کور کې وفات شو. او بین سحری و نحری، او زما د دې سینې او د زنې په دې مینځ کې اتساع وخته. یعنې د نبی علیہ السلام سر مبارک و زما د سینې او د زنې د دې ګوګور په دې مینځ کې او سایه و. سحری او نحری معنا دا ده، نحر سینې ته وایي او دا سحر چې کوم دی دا د دې ګلګلو او د ګلګلي د خوا ته وایي. د ګلګلو دلته لږه غونې غوټه نه وي. وجمع الله بین ریقي و ریقه، او الله یو ځای کړ زما لاړې او د پیغمبر خدا لاړې. دا اوس په بل حدیث کې دی وضاحت راځي څنګه لاړې جمع شوې، نو دغه وضاحت راځي. قالت دخل عبدالرحمن بسواکین، زما رور راغی عبدالرحمن او مسواک ورسره دی. فضعف النبي صلی الله علیه وسلم عنه، نبی علیہ السلام د استعمال نه کمزور و. نو فاخذته فمزقته، ما د هغه نه د رور نه مسواک راواګېسته او ما وجوه. ثم سننته به، بیا ما مسواک وکړله په هغې باندې. په دې روایت کې څه راځي چې ما وله پې مسواک وکړو، خو په بل کې راځي چې دا نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته داسې وکاته او هغه لګیا و مسواک یې واهه. نو زه پوه شوم چې د مسواک اراده ده. نو ما هلته لته وایلم، نو ما ته سر وخوځي راوایلت. نو ما راواګېسته او په خوله کې مې ومږه او بیا مې پوست که او بیا مې نبي علیه السلام له ورکړه او ډېر ښایسته مسواک یې و. خو چېرته داسې مسواک یې زما مخکې نه ووالې. او بیا هغه مسواک مال راکړه او بیا هغه مسواک ما وو. نو زما او پیغمبر خوا لاړې بلکل په آخر وخت کې یو ځای شو. دا معنا ده زما لاړې د هغه لاړې څنګه یو ځای شوې، هغه چې مسواک استعمال که اما په خوله کې وو. بیا حدثنا سعيد بن عفير حدثني ليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفیه زوج النبي صلی الله علیه وسلم، صفیه چې بیبي د پیغمبر او اخبرته دی علی ته خبر ورکړیو چې انها جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا دا پیغمبر خوا ته رااله تزوره، د نبی علیه السلام ملاقات کوي. دا نبی علیه السلام اعتکاف کو په جمعات کې، نو دا بیبیانې به ملاقات لراتلی. نو دا صفیه بیبي عمراله هو معتکف فی المسجد، او نبی علیہ السلام اعتکاف په جمعات کې کو فی العشر الاواخر من رمضان، د رمضان الاخری عشره وا. ثم قامت، بیا دا بیبي صفیه پاسې د کور ته ځي، تنقلبو چې دا واپس شي خپل کور ته. فقام معها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ورسره پاسېده حتی اذا بلغ قریبا من باب المسجد، حتی چې نبی علیہ السلام نږدې شه د جومات دروازې ته، عند باب ام سلمة زوج النبي صلی الله علیه وسلم، په نزد هغه دروازې د ام سلمې زوج النبي صلی الله علیه وسلم ته. نو مر بهما رجلان، پیغمبر خوان یو دوه انصاري مدینه تیر شو او شپه ده. فسلم نبی علیہ السلام سره زنانه ده، فسلم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، سلام په نبی اکرم وایو. ثم نپذا بیا تیز لاړل. فقال لهما، نبی السلام ورته وایي علی رسلکما، لږ په قلار شئ منډې مه وایي، ودرېږئ. قالو سبحان الله، یعنی مطلب دا دی چې تا دوی وجې نه تاسو ما څه زنانه ده، نو دا زنانه بله نه زما خپله ښځه ده. نو صحابه وویل چې یا رسول الله دا زمونږ په خیال کې نه راځي. هغه ویل نه که نه. قالا سبحان الله،
صحابه ویل پاکی د الله لره یا رسول الله موږ تا باندې بدګماني نه کوو وکبر علیهم ذلک دا خبره په صحابه ډیره درنه ولګیده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مرګرو ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم یقینا شیطان رسیږي د انسان نه هغه ځای د وینې ته کوم ځای ته د وینه رسیږي او انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم شیئا زه یریدم چې شیطان سره پهونو کې څه خبره وانه چي بس وی کوله خبرې زه وګدي دی به وایي مخکې ان شاء الله